अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए फारूक एम के चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़मा मुहतरमो नन چې موږ په کومه موضوع باندې تاسو سره خبره کوو، ډېر ملګري دا تپوس کوي چې د روژې په حالات کې د خپل کور والا سره سملاسته جایز دي اور کنه، اور سملاستل پکار دي اور کنه. ټولو کې پهله موږ په دې خبره باندې ځان پوه کړو چې یو صحابي د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو اور تپوس یې وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه د روژې په حالات کې د خپل کور والا سره ناسته ولاړه کولی شم اور کنه، اور د خپل کور والا خواته تلی شم اور کنه. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته منع وفرمایل. اور بل یو صحابي راغی دقه سوال بیا د حضور علیه السلام نه وکړو، نو نبی علیه السلام ته اجازت وفرمایل. نو محترمو په دې ځای کې انسان په کشمکش کې چې د دواړو سوال یو دی اور جواب مختلف دی. نو نن موږ په دې خبره باندې ځان پوه کړو چې سوال یو اور نبی علیه السلام دواړو ته جواب مختلف ورکو، اور موږ ته د دې نه څه سبق حاصلیږي چې د روژې په حالات کې موږ د خپل کور والا ته نجنې تلی شو اور کنه، اور د روژې په حالات کې د هغې سره سملاستی شو اور کنه. نو نبی علیه السلام چې کوم صحابي رسول ته منع وفرمایله چې ته به د روژې په حالات کې خپل کور والا ته نجنې نه ځې، د هغې وجه دا ده چې د هغه صحابي عمر چې هغه کم و، یعنی د نوجوانۍ په حالات کې، اور د نوجوانۍ په حالات کې په انسان باندې شهوت چې دی هغه غالبي، نو د دې لپاره ته منع وکړه. اور کم صحابي ته چې وي چې تا ته اجازت ته او رخصت یې ورله ورکړو چې ته تلی شي د خپل کور والا خواته، نو د هغه عمر لږ زیات و، اور د عمر چې زیات یا بوډاپې طرف ته نږدې، نو په دې صورت کې د انسان شهوت چې هغه کم وي. نو محترمو موږ اور تاسو له پکار ده چې په خپل نوجوانۍ په حالات کې کم چې شادي شو د ملګري دي اور نوجوانان دي، نو موږ اور تاسو له پکار ده چې د روژې په حالات کې موږ د خپل کور والا سره د سملاستو نه هم ځان بچ کو اور هغې ته نجنې هم نه ځو. د هغې وجه دا ده چې انسان باندې شهوت غالب شي نو د ده بیا روژه خرابېږي. نو د دې لپاره د افسوس نه چې دی احتیاط بهتر دی. دویم نمبر، یو سړی دی د هغه عمر زیات دی اور ده ته پته ده که زه د کور والا سره د روژې په حالات کې سملمه اور زه په خپل شهوت باندې قابو کولی شمه اور زما روژه نه خرابېږي، نو په دې صورت کې ده ته اجازت شته، سمنیت د ده لپاره نشته. نو خلاصه د خبرې دا شوه چې د روژې په حالات کې که یو انسان په خپل ځان باندې اور خپل په شهوت باندې قابو اور کنټرول کولی شي، نو په دې صورت کې ده ته اجازت شته چې د خپل کور والا سره ناسته ولاړه هم کوي اور د خپل کور والا سره سملیم. اور چې کم سړي ته پته ده چې بھائی زه په خپل ځان باندې کنټرول نشم کولی اور په شهوت باندې قابو نشم اچولی، نو دله پکار دا ده چې د خپل کور والا نه ځان لرې ساتي اور د هغې ته نجنې هم نه ځي اور سملاستو لولم د روژې په حالات کې نه ځي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.